په 400 ضلع کې د وړو کمې او د غیر منصفانه تقسیم لوجه عام ولس ته سخت ستونزې جوړې کړې شوې دي او وروستر بلې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. د وړو د کمې لوجه نن په رزړو کلي کې خوم خلک راوتی وو او احتجاج یې وکړو د سلول چې روډونه بند ساتل شي وو. د دې احتجاج مشري د ویلج کونسل رزړو چیرمن او د عوامي نشتلګون کارکون میا تاریخ باچا کوله. هغه ول چې عام ولس په لګو مجبور شوی دی او د انتظامی لخوا چې کوم وړ راځي نو د هغې ویش د انصاف په بنیاد نه کیږي نو زیاتره ولس د ارزان وړونه محروم شي. نو مور زیاته کړه چې باید هر کندي او کوسې ته دی خپل برخه ورکړي شي. 11000 صرف د ویلج کونسل د یو دا داسې 12000 د بل داسې 10 10.5 11000 د بل. نو موږ دوی موږ سره کېناستل او موږ سره په طریقه لاړل نو زموږ به ان شاء الله د خلک داسې نه دوی به په طریقه باندې تقسیمیم او وړي بهم لکه زیاتې به دوی نه کوي. دوی تقسیم غلط دی، د دوی طریقه کار غلط دی، د دوی د میلیونو سره ګډ جوړ دی. هغه شی چې کم دی نو هغه موږ له نقصان راکړي وړو د خلکو ته ناراضي او چې کم وړه راځي نو هغه کوالټي ټیک نه ده. تاسو د پنجاب د وړو کوالټي مو ګوره او بیا د دې زیاده کوالټي مو ګوره نو بالکل دا موږ با چې سو پورې دوی زمونږ دا خبره نه منلې چې هر کوڅه کې دا وړو ورکړي دي شولې د رزړو یو کوڅه او رزړوال دی بل نو نه دي نه بالکل دلته چې کم خلک موسید هغه د وړو د فوډ د دې حکومت ذمہوار دی چې دا بدوی له دا ورکړي. د 400 او تنګي پامینس کې د رزړو چوک د 2 غنټو لپاره بند ساتل شي خو یوازې امبولانسونو او د ناروغانو گاډو ته لاره ورکړې کېده. په دې مهال د شهاباد ویلج کونسل چیرمن کامران الله ویل چې د دوی یو لزر آبادی ده او یوازې شپېته تروړي ورته ورکول کیږي. زبا پکې د شهاباد لپاره خبرو کوم. په شهاباد کې مال 3 پوینټ راکې په 3 پوینټ کې زما دا کم 2 پوینټ چې دي دا زمانہ د شهاباد ویلج کونسل نه بهر دي او یو پوینټ ما سره صرف په شهاباد کې دي. په یو پوینټ کې شل تروړي دي. بل خبره دا ده چې دا ټوټل ویلج کونسل شهاباد ته شپېته تروړي راځي نو هر سړی ته نه ملاويږي. خو موږ بیا هغه دکاندارانو ته وایو چې تاسو په هفته کې یو کورنۍ لور کوي. تاسو یقینو کې هغه یو کورنۍ عموم خپوي چې چاته میلو شي چې چاته میلو نشي هغه عموم خپوي چې دا چاته میلو شي هغه ولې خپوي. هغه په کور کې شل 15 تنان وي نو یو تروړه باندې دا غوي گزاره نه کیږي. هو چونکه موږ سره بل حل وي منګه اډي سی لا اډي لا ورغلیو طارق پاچا سره زمونږ میټینګ او عمده قوي چې را دا تمنګ زیاتو نو تر اوسه ته پورې تقریبا چې میاشت ونی موش وا تر اوسه ته پورې هغه وړم ته زیات نشو. د مظاهرچانو دا غوښتنه کوله چې باید د وړو کوټه زیاته کړی شي. ګینه دوی با پروړ پرلط غزوي خو بیا وروستو دوی سره ځلې انتظامی چارواکو لیدنه کتنه وکړه او د وړو زیاتولو باور یې ورکړو. علب خان شیرپو دلبر نیوز رازړې په 400